أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سورة نساء آیات نمبر 30. دا آیات ترجمه پرون مشکړه په دې ارتباط باندې چې بخل یو خبيث صفت دی چې په انسان کې پیدا شي. نو د دې په وجه باندې انسان بیا د الله تعالی د احکام پابندي نشي کولای، ځکه د مال د محبت په وجه بیا د خپل آخرت هیر شي. نو په دې ارتباط باندې څه احادیث دي د پیغمبر علیه السلام چې د بخل په ارتباط فرمایي. نو مخکې آیاتو کې درې عمده اسباب یا څلور عمده اسباب د دې تیر شو چې یو سړی ولې د الله تعالی د احکام پابندي نشي کولای او د نور حقوق ولې نشي ادا کولای. دا د نور د حقوق د نه اداينې عمده اسباب چې ذکر شو هغه د څو شأنو. یو دا چې د انسان په مزاج کې تکبر وي. متکبر سړی د نور خلقو حق نشي ادا کوي. عربي کې یو شعر دی وایي د متکبر سړی مثال داسې دی لکه په غره باندې چې ولاړ وي، نو دی د شار خلک ډیر کوچنی ویني، لیکن د شار د خلکو په زړه او په نظر بیا دی د غونه کوچنی ورځي لکه دته چې څومره د خلک خوار او حقیر معلومیږي. نو یو عمده سبب د خلکو د حقوقو د نه ادا کولو هغه تکبر دی، او دوم سبب هغه په طبيعت کې بخل دی چې بخل پر سړی غالب وي، بیا د چا حقوق نشي ادا کوي. ولی په ځینو حقوقو کې د مال مصرفول راځي هغه د نسک. او دریم عمده سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عدم اعتقاد دی چې سړی اعتقاد نه لري. او څلورم عمده سبب هغه دا وی چې ریاوي د ریا په وجه باندې د چا حقوق نشي پر ځای کوي. ولیکه به ریا ضرورت وي خدای مصرفین او کدریا موقع او محل بیا خو که ضرورت نه وي هم دې مصرفي. نو دا څلورم عمده علت. او پنځم عمده علت دا دی چې پر خدای د قیامت په ورځ عقیده نه لري. نو تکبر، بخل او ریا دا درې باطینی مرزونه دي، او دا کله انسان سره ملګری و دا انسان نه د آخرت سعادت او نه د دنیا سعادت لاس راوړي شي، بلکې دا بدبخت وي. الله سبحانه و تعالی هم ورسره ناراضه وي. د آخرت او د دنیا ژوند او زندگی هم ستړي. نو اول د تکبر په ارتباط څو احادیث دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو روایت را نقل کړي، وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا يدخل النار، نداخلی اورلر احد هیڅوک په قلبه مثقال حبه من خردل من ایمان، چې د چا په زړه کې یو ذره یعنی د سپلنی د دانې په اندازه ایمان وي، دا کس جهنم ته نه داخل. یعنی ایمان یو دومره بنیادی شی دی چې د انسان سره یو ذره ایمان وي او د دنیا څخه یوسي، نو دا کس په جهنم کې پاتې کیږي نه، بلکې الله تعالی به د جهنم راباسي. او فرمایي چې ولا يدخل الجنه احد في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر، او نه داخلي د جنت ته هغه څوک چې په زړه کې د سپلنی د اندازې په اندازه تکبر وي، دا به جنت ته نه داخلي. جنت ته داخليدل او تکبر دا زیدین دا امکان نه لري. او دا غرنګ ایمان او جهنم دا سره ضد دي. که سړی لږ عمیق نظر واچي پر دې باندې، نو د دې دا معنا ده چې ایمان او تکبر دا نه سره ځای کیږي. ځکه د تکبر تقاضا دا ده چې دا کس په جنت ته نه داخلي، او د ایمان تقاضا دا ده چې دا کس په جهنم ته نه داخلي. نو دا دوه ضد سره راځي.
تکبر دا غوښتنه کوي چې دا کس باید جنت ته داخل نشي. ایمان دا غوښتنه کوي چې دا کس باید جهنم ته داخل نشي. دا دواړه متناقض امور دي. دا که په زړه کې جمع سوه نو دا نشي کېدای. نو خلاصو حاصل دا راوځي چې ایمان او تکبر سره جمع کېدای نشي. که سړی متکبر و ایمان به یې نه او که ایمان وي دا ایمان به دته نجات نشي. تکبر ډېر بد صفت دی. الله تعالی دې مو حفاظت وکړي. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړی. عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمائے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمائے لا يدخل الجنة، نداخلی جنت من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر، چې نداخلی جنت ته هغه څوک چې په زړه کې یې د ذره په اندازه باندې، ذره دا په لغت کې دا کوچنی سرکی میږي ته وایي. تاسو به دا کوچنی سرکی میږي لیدلی، دغه ته ذره وایي. او علماء د اسانی د پاره د دې یو بل مثال دا پیش کړی، وای ذره دې ته وایي لکه په تاریکه کوټه کې چې د لمر وړانګه راایلسي، نو بیا په دا وړانګه کې میده سپین سپین ذرات ګرځي، دغه ته ذره وایي. د دومره اندازه که تکبر د چا په زړه کې وو، دا کس جنت ته نه داخلي. فقال رجل، یو سړی وویل، صحابه کرامو کې یو صحابي پوښتنه وکړه، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، چې د الله پیغمبر یو سړی خو خوشوي دا چې د هغه ښه لباس وي، ښه چوټی وي، نو آیا دا هم په تکبر کې راځي؟ دا خو د هر چا خوښه ده چې ښه لباس وي، ښه چوټی وي، ښه موټر ولري، ښه کور ولري، دنیوي زندگی او کاروبار یې برابر وي. نو دا که سړی د تکبر په وجه باندې چې یوه ذره تکبر په زړه کې ولري جهنم ته ولاړ شي. نو قال پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ان الله جمیل یحب الجمال، الله سبحانه وتعالی پاکیزه شایسته ذات دی، هغه شایست خوښوي. یعنی پاکیزه ستره اوسېدل په مزاج کې دغه سهولت و دا اعتدال درلودل دا ښه صفت دی. کبر دې ته نه وایي چې د سړي ښه لباس وي، کبر دې ته نه وایي چې د سړي ښه زندگی وي، ښه ژوند وي، بلکې کبر څه ته وایي؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر دې ته وایي چې سړی د حق مقابله کوي، د حق خبره درته وسولې، تا د دې دپاره چې سر زړولی وای، تسلیم کړی دی وای، د دغه ناروا عمل د جواز دپاره دلایل لټوي. دا د ځینو خلکو عادت دی چې کله ته ورته وایې دا کار ناروا دی، دی دلایل وایي، پلاني ملا دا کار کوه، پلاني ملا، او ما خو په دې نیت نه دی کړی. که یو سړی چې غیبت کوي، ته ورته وایې غیبت مه کوه، دا ګناه، دی وایي مخامخ هم ورته وایم، مخامخ هم ورته وایم، یعنې دا معنا چې دا خو غیبت نه دی، ځکه زه مخامخ هم ورته وایم. غیبت وایي دغه مخامخ چې وایي هغه خو بې لفاظي ده، خو در دغه خطرناک. نو دا د تکبر علامه ده چې بطر الحق د حق مقابله سره کوي. وغمط الناس، خلق سپک ګڼي، خلق خوار ګڼي، سپک ګڼي، خلق خوار ګڼل او سپک ګڼل او د حق مقابله کول، دا تکبر دی. نور که ستا ښه لباس او ستا ښه زندګي وه، دا په اسلام کې منع نه ده، بلکې دا مطلوبه ده او مقصود ده، باید سړی وکړي. نو د دې څو علامات دي د تکبر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې علایم بیان کړي. د متکبر سړي علامه دا ده که پایڅې عموما تر بجلکو کښته وي، عامه وخت په دې پوه شئ دا کس متکبر دی. دا کس متکبر دی، تاسو پسې ګرځئ، په دې سړي کې به د تکبر ډېر خاصیتونه پیدا کړي. دومره علامه دا ده چې څوک عموما ډوډۍ ته لږ سر کښېني، دا د متکبر علامه ده. په دې سړي کې هم تکبر دی چې عموما ډوډۍ ته لږ سر کښېني. او درېیمه علامه د متکبر دا ده چې متکبر انسان چې تاسو وویني، همیشه د ده مزاج او طبیعت دا وي چې که د ده د ذهن او د طبیعت خلک وه، ښه ګزاره ورسره کوي، او که در ده په مزاج او طبیعت کې کښته خلک وه، څه کم خلک وه، دی د هغو سره ډېره کمزورې ګزاره کوي. دا د تکبر علایم دي. نور علامات هم شته، دغه یې عمده علامات دي، تاسو ګورئ.
یو وخت یو سړی پیسې کښته سوي تر بجلک خو دا پروا نه لري د فکر نه او یا یو وخت ضرورت وي ډوډۍ ته لږ سر کښېني پروا نه کوي لیکن که عموما کښېنستی په داسې ټولنه کې دا قید ورسره ولګوي چې هلته رواج دا وي چې خلک په لږ سر ډوډۍ خوړل عیب بولي که په داسې ټولنه کې و چې هلته عموما خلک په لږ سر ډوډۍ خوري هلته بیا د تکبر علامه نه ده ولې هلته د عامو خلکو طبیعت دا وي په داسې ټولنه کې چې خلک عموما دا کار عیب بولي او دی خوري نو دا تکبر دی یو ورځ که ضرورت وي دوی که ضرورت وي دا د متکبر سړي علامه او که په وضع او لباس کې د خلکو سره فرق کاوه یو د ځینو خلکو سره یو قسم گزاره د ځینو خلکو سره بل قسم گزاره او یو چاته په ډیره لوړ سترګه کتل بل په خوار سترګه بلل دا د تکبر علامه ده الله دې حفاظت وکړي د تکبر په ارتباط باندې د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو کتاب دی د یو تقریر کړی دی بیا د یو مخلص شاګرد راولار سوی دی هغه جمع کړی الامراض په نامه باندې د کوچنی کتاب دی ډیر بهترین کتاب دی په دې ارتباط باندې او دوم صفت چې د قرآن کریم کې الله تعالی بیان کوي چې انسان د خلکو حقوق نسی ادا کوي هغه بخل د بخل ډیر بد صفت دی انسان چې بخیل شي دام د چا حقوق نسی ادا کوي نو د بخل په ارتباط هم یو څو احادیث عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه فرمایي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائے ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه بخاري ومسلم ابو هريره رضي الله عنه وعائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائے چهر سحار یو دوی ملک راکشته کیږي او هر سحار د انسانان چې سحار کې د خدای بندگان نو دوی ملک په دغه ورځ کې راکشته کیږي او دا د هغه چا د پاره چې سخی وي د خدای په لار کې مال نه پکې کوي د هغه په ارتباط دعا کوي او هغه څوک چې بخیل وي د هغه په ارتباط شرع کوي نو وايي دا دوی ملک وای فیقول احداهما یوای اللهم اے الله اعطي منفقا خلق اے الله هغه چاته چې خپل مال د خدای په لار کې نفقه کوي هغه لره د دې عوض ورک یعنی د اعمال د نفقې په مقابله کې عوض ورک په دنیا کې په مال کې برکت واچو او څونه چې د خدای په لار کې مال صدقه کړي هغه نه اندازه ورک ويقول الاخر او غبل وای اللهم اعطي ممسكا تلفا اے الله دا کوم کس چې مال نه پکې کی دته داسې مال ورکه چې ګر تلبس او جن را باندې میور امام بخاری او امام مسلم رحمه الله نقل کړي امام مالک ابن دینار رحمت الله علیه څومره لوی محدث دی مالک ابن دینار رحمت الله علیه بکر عبد الله ابن مبارک او سفیان ثوری رحمه الله باندې د میاشتې 10000 دینار مصرفول او دا به ویل چې دا د دین علما دي او په دوی د مال مصرفول زموږ د آخرت د جوړېدو ذریعہ ګرځي نو په دین باندې مال مصرفول ډیر ضروری دي وای کله چې به سفیان ثوری رحمه الله د منځه څورسته دعا ته فارغ سونو دا به ویل چې الله په ما باندې مالک ابن دینار دومره ډیر پیسې ستاد دین په خاطر مصرف کړي خدای ما چې ستاد دین څومره خدمت کړې دي دته هغه سوچند ثواب ورک ځکه دای د دې باعث ګرځېدلی نو یو خدا چې سړی باید دغه مال مصرف کړي او د مال د مصرف د پاره نو دا طریقه ده چې الله تعالی د خلکو په زړونو کې چې د مال ور باندې مصرف کړي دعا راولي او دعا د په حق کې د هغه قبليږي ځکه هغه د تمع لري خدای تمع نه ورته لري کوم څوک چې تمع لري چاته او بیا دعا ورته کینو دا دعا د اخلاص وي دوم حدیث کې راځي اسماء رضی الله عنها فرمایي قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایي اسماء رضی الله عنها ډېر عظیم صحابیه ده وای ما ته پیغمبر علیه السلام و فرمایل انفقي ولا تحسي
د خدای په لار کې مال نه پکاوه ولا تحصي په حساب خلکو ته مور کا شمارې کې بیا ورکی یعنی څونه الله تعالی درته میسر کړه بس ورکوای حساب مور ته کا فيحصي الله عليك بیا الله تعالی پر تا په حساب باندې درکې بیا الله تعالی په حساب درکې په حساب مور کا ولا توعي فيوعي الله عليك او د مال حفاظت مکو چې ته د مال حفاظت کې په دې خاطر چې چاته نور کې بیا الله تعالی حفاظت در باندې شروع کې یعنی بیا الله تعالی نظر کې داسې مکو ورزقي مستطاعتي د خدای په لار کې مال مصرف کا صورت شتا په وسی هغه نه اندازه مال مصرف وا امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهما دا حدیث نقل کړي ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیه السلام څخه حدیث نقل کړي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل السخی قریب من الله سخی انسان الله ته نږدې وي قریب من الجنه جنت ته نږدې وي قریب من الناس خلقو ته نږدې وي بعید من النار د جهنم نه لري والبخیل بعید من الله او بخیل انسان د خدای نه لري بعید من الجنه د جنت نه لري بعید من الناس د خلقو لري قریب من النار اور ته ورنږدې والجاهل سخی او یو جاهل چې سخی وي یعنی بد عمل وي احب الى الله من عابد بخیل خدای ته ډیر محبوب دی تر هغه عابد چې بخیل امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمائے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن دوا دا چې صفات دي چې په مؤمن کې نه سره جمع کیږي یعنی که یو څوک مؤمن و دا دوه صفات نه پکښ جمع کیږي یو بد دی دوه څخه خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق په مؤمن کې بخل او بد اخلاقی دا نه جمع کیږي یعنی معلومه اصل کوم څوک بخیل او یا بد اخلاق دا مؤمن نشي کېدل یعنی دا د دې لایق نه دی چې څوک ورته مؤمن وي دا دوه صفات په مؤمن کې نه جمع کیږي امام ترمذی رحمه الله دا حدیث را نقل کړي او دریم هغه صفات چې انسان د خلقو د حقوقو د اداین راګرځي هغه ریاض ادریا عمل په مشکې به خډیر دا ودونه مگر دریا سره فاتحه مټولې دریا سره کې حجونه مو دریا سره عمرې مو دریا سره کې اعمال مو خراب دریا په اړه د پیغمبر علی السلام ډیر شدید احادیث دي ابو هريره رضی الله عنه وايي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قال الله تعالی الله تعالی فرمایي دا حدیث قدسی دی حدیث الہی دی انا اغنى الشرکاء زپ شریکانو کې تر ټولو مستغنیم یعنی زه شریک نه لرم انا اغنى الشرکاء عن الشرك زه تر ټولو زیات د شرکاو څخه د شرک مستغنیم من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه نو کچا داس یو عمل وکي اشرک فيه معي غيري کچا ما سره په هغه عمل کې بل څوک شریک کی نو ترکته و شرکه د قیامت په ورځ به زدای او د شرک سره پرې بیا دې خپل ځان د هغه شرک چې کوم څوک د ما سره په عمل کې شریکاو داغه څخه نجات وغواړي امام احمد رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړي عن شداد ابن اوس رضی الله عنه دوم حدیث دی شداد ابن اوس رضی الله عنه وايي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه واوریدل فرمایله من صلى يرائي فقد اشرك شاکل منز در یاد پاره وکي یقینا دې سره شرک وکي ومن صام يرائي فقد اشرك او چا کرو جد دې د پاره ونیول چې خلګي وویني در یاد پاره دې یقینا شرک وکي ومن تصدق يرائي فقد اشرك او چا که خیرات او صدقه دې د پاره وکړل چې خلګي وویني ریا یې پکښ وکړه دې شرک وکي او شرک سره مشرک کس
الله وایزنه معاف. دا امام احمد رحمه الله دا حدیث نقل کړ. علما وايي دا شرک اصغر دی، یعنی ظاهرا خو څوک ځان ته موحد وايي، دا عمل سي د شرک اعمال صادري. عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه وايي ان نبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام قال وفرمایل ان اخوف ما اخاف عليكم، تر ټولو زیات چې زه پر تاسو باندې بیریږم، الشرك الاصغر، د شرک اصغر صدر باندې بیریږم چې تاسو په شرک اصغر مبتلا نست. قالوا ايدي ويلي يا رسول الله، اے دا الله رسوله، وما الشرك الاصغر، شرک اصغر شری؟ قال الرياء، پیغمبر علیہ السلام فرمایل ریا ډیر بد صفت، او ریا دا په انسانانو کې د انسانانو د عمل نه معلومیږي، او دا د سړي خپل د زړه کیفیت دي چې سړی په دې پیږي چې زه پر ریا اخته کنه. په نفلي صدقاتو کې، په مستحب امورو کې افضل او بهتره خبره ده، بلکې اوسنی عصر کې دا لازمي ده چې سړی به پټي چاته منوي، ځکه په ویلو کې تاوان دی، خیر نشته، او ریا پکې راځي. نو د ریا څخه ځان ساتل پکار. دا هغه بد صفات دي په انسان کې راشي، دغه بد صفاتو په وجه انسان د چا حقوق بیان شي، بیا نه د پلار حقوق ادا کوي شي، نه د مور، نه د کوروالا، نه د وړونو، نه د زامنو، نه د دوستانو، نه د همسایګانو. نو مخکې الله تعالی حقوق بیان کړه، ورسته د هغه بد صفاتو یادونه وکړه چې دا هغه په وجه انسان د حقوقو د اداینې نه راګرځي. نو الله فرمایي چې هغه کسان چې بخل کوي او یامرون الناس بالبخل، او خلک امر کوي په بخل باندې، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، او پټوي هغه څه علم یا مال چې الله تعالی ورکړي من فضله د خپل فضل. دا کار خو د کافرانو کار دی. واعتدنا للكافرين عذابا مهینا والذین ينفقون اموالهم، هغه کسان چې مالونه نفقه کوي رئاء الناس، خلقو ته د ورښودنې لپاره، ولا يؤمنون بالله، په خدای ایمان نه لري، یعنی د آخرت لپاره نه کوي، ولا بالیوم الاخر، نه په آخرت باندې ایمان لري. نو داسې کسان هم دغه سدي چې الله وایي موږ عذاب ورته تیار کړی. ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا. نو اصل خبره دا ده چې دا خلک ولې دا اعمال کوي، وجه وایي دا ده چې شیطان دوست دی، شیطان ملګری. من هغه څوک یکون الشیطان چې سدي شیطان له دا هغه د فار قرینا دوست، نو دا هغه به دا حال وي فساء قرینا، دا ډیر بد دوست دی. ځکه داسې مشورې به ورکړي چې د دې لپاره سختي مضرې وي او آخرت دنیا یې دواړه خراب. نو د شیطان چې کوم انجام دی د خدای په لعنت مبتلا، د نور د آخرت د خرابولو باعث، د همیشه د پاره په جهنم کې پروت، دغه کس چې شیطان ملګری سي دغه کس مزاج هم بستاږي، دا به د مزاج بیا د خدای په لعنت په مبتلا وي، د نور د دین څخه دراګرځولو باعث وي، او د ډیرو بد اعمال په وجه به الله اعوذ بالله الله تعالی ایمان دې سلب کې، بیا به د همیشه د پاره په جهنم کې پروت. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. فمخکنی آیاتونو کې ترهیب چې یعنی دا کارونه مکوي، بخل مکوي، تکبر مکوي، علم مپټوي، مال مپټوي، د بخل په خاطر دا بد صفات مکوي. پر روانو آیاتو کې ترغیب دي، یعنی دغه آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت امداسو چې پر روانو آیاتو کې به الله تعالی ترغیب درکړي چې د مال په مصرفولو کې دومره لوی ګټې دي ته دا انجام کړه. الله فرمایي وماذا عليهم، سمصیبت دی علیهم فردی باندې لو آمنوا بالله، کف خدای ایمان راوړي، والیوم الاخر د آخرت په ورځ ایمان راوړي، وانفقوا او مال نفقه کې مما رزقهم الله، مما ده هغه څه رزقهم الله چې الله تعالی هغه ته رزق ورکړي دي، وکان الله بهم علیما، او دی الله عز وجل بهم فدی باندې علیما ور علم لرم. وما ذات مصیبت برا نازل سی علیہم فاغوی بانی لو آمنوا باللہ، کاغوی ایمان راوڑی فا اللہ تعالی بانی والیوم الاخری دا آخرت پا ورز بانی،
وانفقوا او مال نفقه کی په اخلاص مما دهغه څنګه رزقهم الله چې الله تعالی غوي ته پرېس کور کړی دي، یعنی مطلب دا دی هیڅ ضرر به ورته ونه رسیږي بلکې خالص نفع بوي. وکان الله بهم علیما، او دی الله عز وجل په دوی باندې علیما فرعلم لرونکی، د دوی نیک او بد ټول ورته معلوم دي. نو پر نیکو اعمال لکه ایمان او د خدای په لار کې مال نفقه کول پر دې به ثواب وي، او پر بخل او کفر به عذاب وي. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ان الله يقينا الله عز وجل لا يظلم ظلم نکی مثقال ذره د ذره برابر، وان تکو حسنه کچيري وها غني کی يضاعفها نو څو چنده کوي، ويؤتي من لدنه کوي د خپل طرف اجرا عظيما، اجر عظيما ډېر لوی. ان الله لا يظلم، یعنی مصیبت خو ناراضي بلکې د مال په مصرفولو کې ستاسو نفع ده. ولی چې الله سبحانه و تعالی دومره کریم ذات دی چې هغه یو ذره ظلم په چا باندې نه کوي. ان الله یقینا الله عز وجل لا يظلم مثقال ذره، هغه ظلم نه کوي مثقال ذره برابر ذره د یوې ذره برابر ظلم نه کوي چې د یو بنده ثواب دی ورکم کی او یاد یو بنده ته بیل ګناه سزا ورکړي. وَيَكُو حَسَنَةً بلکې هغه داسې کریم او رحیم ذات دی کچيري وی حسنة یونی کی دغه تنوین د پاره د تنکیر دی او د تقلیل دی، کډیره کوچنی یونی کی وی یضاعفها نو الله تعالی د وچند کوي څو چند ته رسی حتی چې اخیری اندازه یوازې الله تعالی ته معلوم. یضاعفها نو څو چند کوي ويؤتي من لدنه، او د دې سره چې الله تعالی هغه ته ثواب ورکوي پر دې سره بیره یو عظیم انعام ورکوي. هغه دادی چې ويؤتي ورکوي من لدنه د خپل طرفه اجر عظیما لوی اجر، یعنی بلا معاوضه لوی انعام ورکوي پر عمل باندې. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف نوڅنګ حال بوي، یعنی کتا سود په دنیا کې ایمان را نه وړي د خدای عز وجل په لار کې مال نفقه نه کوي، نوڅنګ حال بوي اذا جئنا چې کله موږ راتګو کو من كل أمة د هر امتنا بشهيد فيو غواسر وجئنا بك اور راتګو کو پتا باندې على هؤلاء پر دغه خلقو باندې شهیدن گوا، یعنی د قیامت د ورځې به بیا دا حالت وي چې موږ پر هر امت باندې خپل پیغمبر د الهي قانون مطابق د شاهد په حیث راولو، او تا به هم د خپل امت پر اعمالو د شاهد په حیث راولو. بیا به دغه امت بد اعمال په دلایل په اقرار او په شهادت باندې د انبیاء ثابت کو، او دی به مجرم ثابت سي او د خدای د عذاب مستحق به وګرځي. وكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد نو څنګه حال به اذا جئنا کله چې موږ راتګو کو من كل امه د هر امت نه بشهيد په یو شاهد باندې، وجئنا بك وراتګو کو پتا باندې على هؤلاء پر دغه خلق باندې شهیدا گوا، یعنی موږ به تا پر دی باندې حاضر کو شاهد به وګرځو چې ستا په مخ کې کوم خلقو زندگی و پر هغه به شاهد وګرځو. او یا چون کې ستاسو خورسته بل نبی ناراضي نو تر قیامت پورې چې څومره خلک راځي ټول ستا امت تی پر هغه به شاهد وګرځو. وجئنا بك څخه ختم نبوت هم ثابت، ځکه الله تعالی فرمایي چې موږ پر دې نور امتو په انبیا وراتګو او پتا براتګو کو پر دی باندې، بیا یې نه فرمایي چې تاسو ورسته په نور انبیا وراتګو. معلومه سواله چې بل نبی د پیغمبر علی السلام ورسته ناراضي، نو دا د نبی علی السلام پر ټول امت په پیغمبر علی السلام گواه او شاهد. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وايي پیغمبر علی السلام ورځ ماته وې چې د قران کریم څخه تلاوت ماته وک، ول ما ورته عزت ته تلاوت وکم، حالان کې الله تعالی پر تا قران کریم را نازل کړي، ول دول ماته دا خوند را کوي چې بل څوک د قران تلاوت کوي.
نو ما چې کله د سورۃ النساء تلاوت شروع کی دغه آیات ته را ورسېدم په ماته ول بست کله چې وای ما د توکتل تر سترګې وښ کې رواني او د آخرت منظر د انسانانو اعمال دا ټول حالت اوریات شوی نو دا به پر هر امت باندې خپل پیغمبر شاهدی ادا کړي نو دا ډیر بد حالت وی چې امت په ګناهونو مبتلا وي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې پر بد اعمال شاهد وګرځي الله دې مداخرت د عذاب وساتي صدق الله